ګناهګار انسان ته د پیغور ورکولو ولا بیماری دا عموما په یغو خلکو کې ډیره زیاته ده چې په هغه کس کې ابتدایي تور باندې دینداری ډیره کم وي. د دین په لحاظ باندې دا انسان ډیر کمزور وي. یو کس ته په شروع کې دا لمونځ نه کوي، روزه نه نیسي، زکات نه ورکوي، نیک اعمال نه کوي، د لباس وضاقته د شریعت خلاف وي، او څو وخت نه بعد چې کله د دیندار شي لمونځ په جمع باندې کوي، صفې اول ته ځان را رسوي، په تکبیر اولا سره لمونځ کوي، داسې روزې نیولو کوشش کوي، زکات ورکولو اهتمام کوي، نیک اعمال کوي، وضاقته دا ټوله دیندار د شریعت مطابق جوړ شي، نو بیا داسې کس هر ګناهګار انسان حقیر ګڼي. داسې کس هر ګناهګار انسان ته پیغور ورکوي. وجه دا شی ده چې شیطان د داسې انسان په دماغ کې دا خبرې پیدا کړي چې ګوره ته خو اوس راه راست راغلی، ته خو اوس دینداره شولې، تا ته خو بس د جنت ټکټ میلاو شو، نو ګوره چې کوم کسان مانځه ته په ټیم نه راځي، یا کوم کسانو وضاقته لباس د شریعت مطابق نه ده، کوم کس دغه دینداری نه کوي، کوم کس دا نیک کار نه کوي، نو دا ټول خلق تباه دي، دا ټول خلق ناقصه دي، دغه خلقو دنیا هم تباه ده، دغه خلقو آخرت هم تباه ده. چې کله شیطان د داسې انسان په دماغ کې دا پاړه کېنوي، دا خبره ورته بیان کې، بیا د دغه نتیجه دا ده چې دا انسان په تکبر کې اخته شي، دا انسان په عجب باندې اخته شي، دا انسان په خود پسندي کې اخته شي، خپل ځان ډېر غټ ګڼي چې زه خو اسمان ته رسېدلی یم، بس دا نور خلک چې کوم دي دغه پاته دي. نو دغه وجه ده چې کله انسان په داسې بیماریانو کې مبتلا شي، دغه د وجې نه بیا د انسان ټول عمل ضایع شي. دغه رنګې شیطان بله وسوسه په ذهن کې ور پیدا کړي، دغه وسوسې د وجې نه، دغه کارو د وجې نه دا انسان بیا په عجب کې مبتلا شي، دغه عجب د وجې نه دغه انسان ټول نیک عمل ضایع شي. نیک عمل خو زیات کړی وي، خو دلته د کار داسې کړی وي چې یو کار په وجه باندې انسان په داسې بیماریانو کې مبتلا شي چې یو بیماریانو د وجې نه د انسان ټول نیک عمل ضایع شي. بلکې عمل الله تعالی ته هغه محبوب ده، هغه عمل الله تعالی ته محترم ده چې هغه انسان یو نیک کار وکړي، په نیک کار نه بعد الله تعالی شکر ادا کړي، او نیک کار وکړي خو په اخلاص سره ادا کړي، نیک کار وکړي خو ورسته په هغه کار کې د اخلاص وي، بیا به هغه عمل الله تعالی ته محبوب وي، الله تعالی ته به هغه عمل خوښ وي، او په هغه نه بعد د شکریا نفلونه هم ادا کړي چې یا الله دې تا شکر ده چې ما دا عمل وکړ، ما دا کار وکړ. نو د وجې نه چې کله هم یو انسان ګناهګار وي، فاسق وي، فاجر وي، کسې باشد کافر ولی هم نه وي، نو د ده ګناه ته خو د حقارت د نفرت په نگاه سره ګوره، خو یو انسان ذات ته د حقارت د نفرت په نگاه سره کله هم ګوره. ځکه چې یو انسان ته بد وګڼي، د ده ذات بد وګڼي، د ذات دغه کافر ده، د ده ذات فاسق ده، فاجر ده، ګناه ته نه ګوري، د ده ځان ته ګوري، نو شیطان به د تا په ذهن کې داسې وسوسې پیدا کړي، داسې خیالات په پیدا کړي چې ته به دا نور ټول خلق په ځان نه کم ګڼي. دا ته وایي بړایي، دا ته وایي عجب، دا ته وایي نفس پسندي، ورته وایي دا ته وایي تکبر، چې ځان به دومره غټ شمارې چې تا په مخ کې به نور خلک هیڅ معمولي شی هم نه وي. نو دغه کار د وجې نه، د دغه شیطاني وسوسو د وجې نه د تا به دا ټول نیک عمل ضایع شي، او بیا به ورسته لاسونه سره سولوي چې ما خو نیک عمل کړی و، هغه د ما نیک عمل څه شو. د وجې نه په دغه بیماري کې چې یو ګناهګار انسان ده، هغه ګناهګار انسان د حقارت په نگاه سره کتل، د یو ګناهګار انسان عیوب بیانول، ګناهګار انسان سپک ګڼل، دا داسې بیماریانې دي چې دغه انسان د دغو بیماریو د وجې نه ټول عمل ضایع کېږي. دا داسې بیماری دي چې دا په هر هغه انسان کې زیاته موجوده وي چې انسان اول دی واره بېدینه وي، ورسته دینداری ته راشي، بیا شیطان دې په ذهن کې دا خبرې پیدا کوي چې ته خو اوس دینداره وې، او د تا نه علاوه چې نور څومره خلک ده ټول بېدینه ده، دغه د وجې نه د انسان ټول عمل ضایع شي.